نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم سورة البقرة اولنے پارا وشپیتم نمبر آیت دی دی آیاتونو د مخی آیاتونو سر ربط او مناسبت دا دی فمخی آیاتونو کی د بنی اسرائیلو قباحتنا بیان شو پدی آیاتونو کی ہم د بنی اسرائیلو قباحتنا ذکر کی واقعہ دا سوا د موسی علیہ السلام په دور کې یو سړیو چې هغه ډېر زیات مالدار و د هغه بچینو اوریرونو میراث وړلو والا صرف د دو اوریرونو د دې سړي نوم عامل په دې کې د مفسرینو دو اقوال لی دی اورارو د دی تر د مرگ ډیر انتظارو کو چې دی وفات شي نو د اعمال بما ته ملو شي ترې د ډیر عمر سړیو لیکن وفات کېدنه شیطان راغی طریقې وت اخودلا چې دا تر دې مړکا په یو کلی والا دعوه وکړه نو تبدو غټیو کې یو با تا تا د تر دیت ملوشی چې کوم کسانو باندې د قتل دعوه وکي او دیم غټه بده دا اوشي چې د تر د میراث مستحق دي نو د تر میراث بم تا ته ملوشي دې سړی د خپل تر قتل کو لری کلی کې وګرځو اغا کلی والا خلقو باندی دعوه اکڑا چه تاسو زما تر قتل کردی دی لہذا دا قتل دیت برا کوئی کلی والا خلق چه سہر را پاسی دل چه وی قتل مڑی پروت تی دی پی دعوه اکڑا چه تازا منگا تر قتل کردی دی زکستاسو پہ علاقہ کی بیامون دیشو کلی والا خلقو قسمونه شروع کو چې سبا منګ نه مړی کړی دی او نه د مړی نه خبر یو منګ درته قسم کو دی موسی علیہ السلام لراغلل دیم قول د مفسرین دادی چې دا سړی ډیر مالدار او د دې یو ولوروا دی اورارت یو غختلا چې ما ته دا په نکاح باندې راکا دی تروته انکار وکړ شیطان راغی طریقے اخودلا چه گٹا بڑیرو کی د ترلور با نکام والی مال بم والی دیت بم واخلی تریہ قتل کو کلی والا خلقو باندی دعوه اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا فیصل راغلا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک وحی اکڑا چه دی خلقو تا اوایا چې تاسو یو وغوا علاله کوي او داغي یو ټوټک وخره والی دی مړی له یو سی خپل قاتل بزان اوخی دی وته منګ د توي تمنګ ته د مړی د قاتلانو فیصلو کو تمنګ پس خندا کې غواله لکه ا خبره پټوک واړو موسی علیہ السلام تو فرمایل چې زو ټوک کوون کې نیما دا جاهلانو کار دي ز ټوک تاسو پس نکوم اللہ حکم کړی دی چې غوا علاله کوي دی وی خن چې غوا علاله کو بے ځای سوالات شروع کړ یو سوال دو کو خچ د غوا دا عمر سمر دی دا غوا خو راتو خایا عمر به سمری الله پاک وحی نازل کړ چې دی توای چې د غوا عمر داسې چې نډېره زړه دو نډېره
کم عمر ده بس درمیانه عمر دی خزه دویم سوال زمونږ دا دی چې د غوا رنګ به څنګه وي هغه بېځایه سوالات موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړ چې دوی ته ووایي چې دا غوا تکه زیړه ده بل هېڅ قسم رنګ پکې نشته او دومره ښایسته زیړې ده چې څوک ورته ګوري د هغه خوښېږي مزېداره ده بیا تپوس وکړو چې دا غوا دا راته ووایي چې دا سریدونکې ده او که نه کار واله ده یعنی کار روزګار به مالک کوي او کنه صرف خوړل اسکل کوي او نور د کار روزګار والا نه ده یعنی جوتی ده که نا جوتی ده موسی علیہ السلام ته الله پاک وحی وکړ چې دی ته ووایي چې دا روغه جوړه ده او نا جوتی ده جوتی شوې نه ده ارټي وغیره نه ده د پټي کار روزګار نه کوي بس خوړل اسکل کوي سریدونکې غوا ده دی ورته انشاءالله اوس به موږ غوا بیا پیدا کړو موسی علیہ السلام ته د غوا وضاحت بیان شو الله پاک ورته وحی وکړه موسی علیہ السلام دی خلکو ته وی چې داسې غوا ده اوس په دې ځای کې د مفسرینو دو اقوال دي چې دا غوا وا او کدا غوی و جمهور مفسرین فرمای چې دا غوی و خو بقرتن په عربی کې د غوی او د غوا د دواړو د پاره راځي بقرتن غوا تم وی غوی تم وی او دوی مفسرین چې ترجیح کم قول ته ورکوي چې دا غوی او د هغې وجه دا ده چې د پټي دا کار روزګار دا غوا نه کوي دا غوی کوي وی دا معلومیږي دا چې دا غوی او غوا نه وه دوی تلاش شروع که غوا لټئ په دې بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه ډېر نیک سړی و نا چې کله وفات کېدو د هغه یو ماشوم بچی و د ده دا غویې د ځنګل ته وویستو او د الله په نوم یې پرېښودو چې کله دا زوی غټ شو مور وته چې بچی ستا پلار زنګل کې د الله په اسره باندې غوی پرېښې دی او ته لاړ شه هغه راوله هلته دا بچی لاړو خدا بچی د دې مور پلار ډېر تابعدار تر دې پورې چې یو کار به هم د مور پلار د اجازت نه بغیر نه کو خلق ول رالل چې دا غوا را باندې قیمتن خرچه که د بوتې د مور نه تپوس کوم اخر دا چې دا خلق رالل دوی چې دا غوی یا غوا اومندل چې دا خو منګه معلومول کوم غوا کوله دا خو مغه غوا ده خزه پسو خرسه یو غوا به بدل کرا در کو منګ لدا راکا وینا دوا بدر کو وینا لس بدر کو وینا سومره درکو بیا دیرال موسی علیہ السلام ته شکایت کو یرجی د غوا د منګ وتوي چرا کراله نه راکې موسی علیہ السلام ورته لړ شي د دې مالک چې سمره غواړي او نور کې غوا راولي نو بیا د یو قول مطابق چې د دې غوا د سرمن د سرو زرو ډکه کې دا د بیا درکو د قیمت د تفسیر ابن کثیر د وینا مطابق او د تفسیر قرطبی د وینا مطابق لس پیری چې دا سرمن د سرو زرو ډکه کوي نو بیا دل دا غوا درکو په کم قیمت نه درکو دومره سر زر برا جمع کی چې لس پیری چې دا سرمن ډکه شي اخو نیک انسان خپل مال دی ګرانه خرڅه ارزانه خرڅه دی باندې غوا خرڅ کړه لس پیری یا یو پیرا د سونه د سرو زرو سرمن ډکه شوه غوا راوستل شوه هغې نه بعد دی دا غوا ذبح کړه قاتل معلوم شو قاتل ته سزا ملو شو قصاصا قتل کړی شو چې کوم قاتل اوس په دې ځای کې مفسرین فرمایي چې د دې غوا په دې مسله کې حکمت سو
نو شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه ذکر کوي چې د خلکو د غوا عبادت مخکې کړو سامری ولسخې جوړ کړو نو د دې په ذهن کې د غوا غ عزت او ناغه ول ختمو چې غواګور مخلوق دې د غرمړه شو او دویم که موسی علیہ السلام دی ته په معجزې سره خودلو چې دا فلانې قاتل د خلکو به د موسی علیہ السلام تکذیب کړو چې دروغ وایي نو چې غوا په ټوټه باندې او خپل قاتل خپل باندې و چې دا د فلاني وجلې نو د خلکو هغه انکار د تکذیب هغه موقع د تکذیب ملو نشو او دریم کچره دې کې د دې خلکو عقیده دا مو چې د مرګ نه بعد جون نشته نو دلته دا سړی د مرګ نه بعد ژوندې شو د خپل قاتل مو خو د خبرې مکړ او بیا مړ شو نو دی ته وچ ګور د مرګ نه بعد جون دمشتا باځه خلک وی د مرګ نه بعد جون نشتا او باځه کتابونو کې د عادت نه خلاف چې کوم واقعاتي فلانی ځکه سړی ژوندې شو د مرګ نه بعد خبره کې نه غي بډس اعتراض کی وای دا خبره د کفر د سړی ژوندې شو نو د مرګ نه بعد د عادت نه خلاف خلق ژوند کېدل دا د قران نه ثابت دي لکه د عامل واقعات دا سړی د مرګ نه بعد ژوندې شو نو کدا سے کله کله د عادت خلاف یو سړی ژوندې شو نو دا څه بعید نه ده د الله د قدرت سره خلاف نه ده لکه دا سړی د مرګ نه بعد بیا الله ژوندې په دنیا کې ژوندې کو خپل قاتل مخو نو دا څه د الله د قدرت نه خلاف خبره نه ده نو الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى او یاد کا وقت جو فرمائل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم تا ان الله یأمرکم بیشک اللہ پاک تاسو ته حکم کئی ان تذبحوا بقره دا چې تاسو ذبح کئی یو غوا ور بقره تنغام دی بس څنګه غوي خو غوا ذبح کړ قالو دی او اتتخذنا هزوا آیت منغنی سی پټو کو باندې تم پس ټوکی کې قال اعوذ بالله او فرمایل موسی علیہ السلام د پناه غواړم په الله باندې ان اكون من الجاهلين دا چې شم د جاهلانو نه خلق پس ټوکی کول دا خو د ناپو یا خلق کار د خو ناپو یا نیمه قالوا ادع لنا ربك وی تو غواړه زمنګ د پاره د خپل ربنا يبين لنا ما هي چې بیان کې مونږ ته چې د غوا د عمر سمره دی عمر لحاظ سره سمره دارا تواجه کی قال انه يقول موسی علیہ السلام او فرمایل بیشک اللہ پاک فرمائی انها بقره چې بیشک دا یو غوا ده لا فارد چې نزړه دا ولا بکر او نکم عمر دا عوان بین ذلک درمیان د پما بین د دې دواړو کې نډیر زړه دا چډیر زړی او نه د ډیر کم عمر دا چې وړوي ففعلوا پستاسو کی ما هغه صوت عمرون چې تاسو ته حکم کول شي قالوا دی او ادع لنا ربك تو غواړه زمنګ د پاره د خپل ربنا يبين لنا ما لونه چې بیان کې مونږ ته چې د غوا دا رنگ څنګه دی قال موسی علیہ السلام او فرمایل انه یقول بشک الله پاک فرمایي انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء تکزیړه ده فاقع خالص دی لونها رنگ ده دی تسر الناظرین چې خوشالوی کتن کولرا چې سو کی ویني داغه خوخي دا سه مزیدار رنگ قالو دی او ادع لنا ربك تدعو غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا يبين لنا ما يچ بیان کې مونږ ته چې دا غوا څنګه دا ان البقره تشابه علينا یقینا دا غوا چې دا ګډ وډ شو په مونږ باندې وإنا ان شاء الله لمهتدون او یقینا مونږ کچر الله پاک ته غواړي لمهتدون خامقابر نمای حاصل کو قال موسی علیہ السلام او فرمایل انه یقول یقینا دا یغوادا انه یقول بشک اللہ پاک فرمائی انها بقرة یقینا دا یغوادا لا ذلول چنا جوتی دا تثیر الارض ند جوتی تثیر الارض چ اړویز مکا ولا تسقل حرسا او ند جوتی چ خړو کویز مکا ارټیم ندا او جوتیم ند چ وی وغیرہ کی مسلمتن دا سالم دا لا شیت فیها ہز غیب نشت پدے کی قالو بی او الان جئت بالحق استاراتگو کمنگ تپاق تامنگ تراتگو کپاق باندے فذبحوها پس دوی دا غوا زبا کرلا وما کادو یفعلون او قریبا نوا چی دی دا کار کردوی
کدی دا ان شاء الله نو ویلی تر دا قیامت پر بدی دا غوا پیدا کړي نو لیکن ان شاء الله یې او غوا پیدا کړه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.